دین بعد الله تبارک وتعالی حکم فرمایل چې زما محبوب پیغمبر د دې منافقین او نفاق چون کې ښکارا شو نو نن پس کچری په دې کې څوک مرشي نو د دې جنازې ته هم نو ورځي او د دوی د قبر په خوا کې به هم نو درېږي ځکه چې دا منافق د کفر په حالت کې د مرګ راغی او بیا د یو اشکال جواب الله جل شانه شادو فرمایل چې هغه دا چې دا کم منافق کافر د الله دشمن د الله باغی دی خو بظاهر باندې د دنیا په ژوند کې عيش او عشرت سره ژوند تیری مال او دولت کثرت وی اولاد کثرت وی چې دوی د الله دشمنان دي نو د الله دشمنانو ته بیا د مالی وسعت او فراخي ولې ملاوي یقینا دا یو سوال ذهن ته راځي چې د الله دشمن دی نو پکار دی د الله د عذاب لاندې راشي او موږ په دنیا کې ګورو چې کوم د الله دوستان دي نیکان صالحان پاکان اولیاء الله خلق دي پاغوی باندې ازمایښونه راځي مصیبتونه راځي غمونه راځي او قسم امتحانات پی راځي ابتلاګانی پی راځي نو چا باندې د اولاد غم راشي چا باندې د خپل د ځان غم راشي چا باندې امراض او بیماری راشي مختلف قسمه ازمایښونو کې هر وخت مبتلا وي او بل طرف ته کافر دی چې د خپل من چاهي ژوند تیری عيش او عشرت عیاشانی کوي مدر پدر آزاد ژوند تیری او دغه شانتی چې دی چې څه د نفس خواهش غواړي هغه کوي او بیا هم روسته ورځه مال دولت عيش او عشرت اولاد ارث ورته ډېر ملاويږي الله رب کائنات دغه جواب ارشاد فرمایل چې تاسو د کافرانو د فاسقانو د نافرمانو په دغه عيش او عشرت باندې دوکه کیږي ما الله رب العالمین دا غواړي چې دوی ته عذاب ورکی او په دنیا کې دوی ته خوند اوسکه د عذاب او چې کله په دنیا کې دوی ته ډیل ورکی الله جل شانه مال دولت اولاد دولت کثرت او د مال کثرت اولاد کثرت د عيش او عشرت هر قسم راحت ژوند تر دې پورې چې وتضحق انفسهم وهم کافرون چې د دنیا نه د کفر په حالت کې لاړ شي دا الله چې کوم دوستان وي اولیاء وي نیکان خلک په دنیا کې ور باندې بیماری راځي مصیبتونه راځي غمونه راځي پریشانی مشکلات راځي نو یو لحظه او یو لمحه د دوی لپاره د ګناهونو د کفاره د معافی ذریعہ جوړیږي تر دې پورې چې دې د ګناهونو نه بالکل پاک او صاف او شفاف د دنیا نه کلمه وي او رخصت شي دا الله رب العالمین حضور ته چې ورځي د هر قسمه ګناهونو نه دي پاک شي نو لہذا ارشاد فرمایل چې دا کافرانو باندې الله تبارک وتعالى د هر څه فرخ کړی دي د پاره دي چې دوی ته یو مهلت ملو شي او اوس دې منافقین یو بل ذکر کوي و اذا انزلت سوره او هر کله چې نازل کړي شي یو سوره ان امنوا بالله چې ایمان وروړي په الله باندې وجاهدوا او جهاد وکړي مع رسول الله په مرګتیا کې د رسول استاذنوک نو اجازه غواړي د تانا اول الطول ملدار خلق منهم د دوینا وقالوا او دوی وای ذرنا پریک د مونږه مع القاعدين چې شو مونږه د کیناستونکو خلکو سره رضو دوی راضی شول بان یکون چې د دوی مع الخوالف سره د رسل پات کېدونکو نه وطبع على قلوبهم او مهر اوال شو پسون د دوی کی فهم لا يفقهون پس دوی نه پويږي چې کله د قران کریم آیت نازل شو چې تاسو د الله په ذات ایمان وروړي او د الله په ذات ایمان وروړو تقاضا دادا چې تاسو جهاد کوي جاهدوا باموالکم وانفسکم خپل مالونو سره خپل ځانونو سره د الله په لار کې جهاد کوي د الله د رسول په معیت کې نو دې کې چې کوم خلق د حب دنیا د مرزنا خالیو د دنیا محبت هغه زړه کې زینو کړی هغه فورا د الله او د الله د رسول په حکم باندې خپل سرونه شندلو لپاره میدان جهاد طرف ته روان شو د الله جل شانه د الله د محبوب پیغمبر یو حکم ژوند دی کول لپاره خپل سرونه قربانولو لپاره میدان ته براله او دې کې چې د چا په زړونو باندې د دنیا غلبه وا حب دنیا پکې ځای کړو
د دنیا محبت نه هغه زړونه ډک او لبریز اولو الطول منهم مالدار خلق د دوی نه نو دوی بسویل وقالو ذرنا نکم مع القاعدین نبی رسول الله تبارک الله صاحب حیثیت مالدار چې مونږ پرېدا چې مونږ ناس تو خلکو سره کینو مونږ رخصت راک نو دغه ناس ته دوی د پاره چې د نفاق او د کفر ذریعہ ګرځیدو نو معلومه شو چې د جهاد نه انکار کول د جهاد نه ځان رستو پاتې کول جانی لحاظي جهاد بالمال وی جهاد بالقلم وی جهاد باللسان وی جهاد بالسيف وی د هر قسمه د جهاد مختلف صورتونه دي جهاد د الله د دین د سربلندۍ لپاره سعی او کوشش ته وي د الله د دین غلبې لپاره کافرانو سره میدان کارزار کې جنگیدل دا هم جهاد دی دغه شانتی د دین اسلام د غلبې لپاره د دین اسلام نشر او اشاعت لپاره هر یو قدم دا د جهاد فی سبیل الله په زمره کې داخل دی کاغه د درس او تدریس په صورت کې وي تصنیف او تالیف په صورت کې وي مساجد مدارس آبادول په صورت کې وي خانقاه او مراکز آبادول په صورت کې وي چې دا څومره شعبې د دین اسلام دی د هر یو شعبه د دین اسلام د ترقی لپاره یو ذریعہ ده رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند کې د دې ټولو شعبو ثبوت موږ او تاسو ته ملاوي د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په دور کې د مسجد یو ماحول باقي کې د درس او تدریس ماحول مسجد نبوي ته مخامخ صوفي چې کوم چبوتره وا باقي کې باقاعده تور باندې مدرسه وا اصحاب الصفه صحابه کرام ولته تعلیم او تعلم علم زده کو او چې کوم عام صاحب حیثیت مسلمانانو هغه به دغه چبوتره او دې کې سبق ویلو ولا او یا اتیاسل صحابه کرام طلباو دا غوي چې د اخراجات په ځان باندې برداشت کولو دغه شانتي د یو شعبه د دعوت او تبلیغ د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خط او د نبی صلی الله علیه وسلم پیغام به واغشتو صحابه کرام تشکیلونه به شو مختلف ذهنه ته بدل د دعوت او تبلیغ شعبه وا د درس او تدریس یو شعبه وا د جهاد فی سبیل الله یو شعبه وا او دغه شانتي تصوف تزکیه تصفیه د روحاني امراض د لپاره ځان له یو شعبه او سلسله او مستقلا نبی صلی الله علیه وسلم په دغه نهج باندې د صحابه کرامو تربیت کو ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت په مقاصدو کې یو مقصد دا و چې ويزکیهم د دې تزکیه او د دې باطنی چې کوم ګناهونه د هغه پاک ويعلمهم الكتاب والحکمه د کتاب علم ورته وخی بهر دا ټول شعبې چې کوم نن موږ تاسو تخکاری یو مسلمان باندې دا لازم او واجب دی چې په هر شعبه کې د وس مطابق وي هغه کې به حصہ علي او د یوې شعبې به مخالفت نه کوي یعنی د آخرت د بربادیدو یره ده دا ټول شعبې چې کله موږ د قران او سنت مطالعه کوو دا ټول شعبې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهنت نتیجه ده د نبی صلی الله علیه وسلم د مهنت چې خلاصه ده دلته کې چې کوم د منافقین او د نفاق یو علامت ذکر کړی دی دا چې دوی د جهاد نه ډډې کوي ولی اولو الطول منهم مال والا خلق صاحب حیثیت د دې ير نه بنوتل چې دوی په زړونو کې د دنیا د مال او دولت محبت هغه د دوی د زړونو هغه چې د دومره هغه کې گرفتار شو زړونه چې د جهاد هغه صلاحیت تی پاتې شو دی وجه الله رب کائنات د منافقین او د نفاق یو علامت دا بیان فرمایل چې دوی میدان جهاد نه تختی او د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه غواړي نس عذر شته او نس مشکل ورته شته بغیر د عذر نه نبی صلی الله علیه وسلم ته هیلي حوالی وړاندې کوي او ځان د جهاد فی سبیل الله نه ورستو پاتې کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم